بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سورة حج واللسم سپارہ آیت نمبر 73 یعنی 3 دیکھے اللہ تعالی د سورت هغه مرکزی مسئلہ د سورت په آخر کې بیانوي چې دا ټول دنیا صرف د دې مسئلې د لاسه چې د موجوده دور کې اسلام ته منسوب خلق سرنگون دي او مخالفین اسلام سربلند دي. د مسلمانانو د مغلوبېدو بنیادی مسئله دغه ده چې مسلمان منځګزار دي، مسلمان روزه‌دار دي، مسلمان ذاکرین دي پارا معنی چی، خو مسلمان موحدین نه دي. هر چا د توحید یو مفهوم جوړ کړی دی. د بریلیانو یو مشر و اوس وفات شوی دی، هغه بچیغه والی چې موږ به په یو ځای کینو د دې تمامو اختلافي الفاظو او د اختلافي مضامینو با یو اتفاقی اجتماعی تفسیر بیان کو. د دې به داسې تعریف وکړو چې تمام حدود متعین شي، چې علم غیب به څه ته وایي، علم غیب چې څنګه ومنلی شي دا به شرک وي، سماع الموتا به څه حدود وي، توحید به څه ته ویلی شي. د هغه دا خیال و چې زمونږه تیرو علماو د خپل شوق او د مزاج او د علاقې د خلکو د خوشحالولو مطابق تعریفونه کړي دي. دا اختلاف هسې نه دی راغلی. ومنهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. دقه ملایان د دې بنیاد ده. نو هر زمانے کی چې کم مولا مصنف تیر شوی دی، نو د هغه بادشاہ چې څنګه وو، نو د به دین داسې لیکلو، داسې تعریف به کولو د توحید، د سماع الموتا، د علم غیب، د کفر، د شرک، د بدعاتو، چې هغه کم مډله به چې حکمرانه وه چې د حکمران ډلې خلاف نه وي. که تاسو خیال کړئ زمونږه د فقه چې څومره کتابونه دي د هغې په شروع کې بقاعده د وخت د حکمران نومونه او د هغوی القاب ذکر دي. تاج الشریعه او پلان الشریعه دا ټولې چمچې تیری دي. دا محققین نشته، دا پالشیان تیر دي. هر پالشی د خپل علاقې د اکابرینو د خدایانو خیال ساتلی دی. په کومه علاقه کې یو لوی اکبر دی، ځکه چې اکبر خو زمونږ الله دی،
خو چې کله دا جمع شي نو بیا زمونږ ملایان اکبران شي. نو چې د چا په علاقې کې کم اکبر پاتې کېده نو د داسې په خوړو خوله والا د قلم داسې استعمالولو چې زه داسې تعریف د شرک ونه کم چې دا بابا پکې راشي. نو کاغه به قبر پرستو د به چې کم دی توحید بیانولو خو چې قبر له به ورغی بیا به ترې داسې کوږ شي. که هغه به پیر پرستو نو د شرک تعریف به په پیر باندې نه فټ کېده. نو دی مولا چې دا کم وفات دی دغه خیال داو چې موږ به را جمع شو د خپلې زمانې او د عقیدې مطابق به یو داسې اتفاقي تعریف د شرک وکړو چې دا ټول امت ترې نوځي او بس ورور ازادي روانه شي. نو اصل مسله دا د توحید او د توحید تعریفونه د خپل طبیعت مطابق روان دي او مخکې نه روان دي. نو الله تعالی دې ځای کې یو مثال ورکوي ځکه چې په مثال باندې مسله ډېره ښکاره شي. احکام خو الله ډېر بیان کړي دي. لا تشرک بالله ولا تدعو مع الله بلا شی خبری. دې ځای کې الله فرمایي یا ایها الناس اے خلقو ضرب مثل بیان شوه د یو مثال فاستمعوا له نو غوږ کېږدئ هغې له ان الذین یقینا هغه کسان تدعون من دون الله چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه یا رسول اللہ یا پیران پیر یا علی یا عبد القادر جیلانی وغیرہ وغیرہ. اللہ فرمائی لن یخلقوا ذبابا ہچرے نشی پیدا کولے یو مچ. اس دا مچ خلقت اللہ تعالیٰ پا دی تمام سیزنو کی مچ ولی خوخ که دا تحقیق مسلمان تانا دے کڑے. ولی مسلمان عالم چاہتا ہوئی چه استنجاوتا معلوم ہوئی دا سی بے اصولا ہوئی دا سی بے اصولا ہوئی دے دیتا ملا ہوئی دا سی با والار ہوئی بیا با دا لسونه به داسې کې دې سره به جنګوي نه دې سره نه دې سره یاره خیر که داسې شین خیر که داسې د ټوله زندګي په دې تېره شي دې ته ملا وایي. او ما تاسو ته ویلي وو د قرآن د آیت په حواله چې الله تعالی قرآن مجید کې چې کم ځای کې د علماو د علم ذکر کړی دی انما یخشى الله من عباده العلماء. څومره زموږ ملایان چې دي دا ټول عمر دا آیت وایي خو چا هم دا خواري ونه کړه چې دا آیت د سیاق و سباق نه وګوري چې دلته الله عالم ویلی چاته دی. مخکې الله تعالی علوم ذکر کړي دي په هغې کې ساینس الله ذکر کړی دی ټیکنالوجي الله ذکر کړې ده نظام شمسی الله ذکر کړی دی قمری الله ذکر کړی دی بیولوژي الله ذکر کړی ده حیاتیات الله ذکر کړی دی. د دنیا داسې علم نشته چې په دې صفحه کې الله ذکر کړی نه دی. بیا یې ویلي دی انما یخشى الله من عباده العلماء. اشاره یې کړې ده چې په دې ټولو پوهېږي نو دا عالم دی. وروره نن سبا ملا دي ته وایي چې ذره باید ضریبو زدهیي که ورته ودوي چې ډسپورین فارمولا څه ده بس دې نه بیا دی نه خبره یي او که تېنه بل څه تپوس ترې وکړو د دې نه دی نه خبره یي نو بس بیا دی تک سور جاهل وي چې چا کم طرف ته څوک یې دیوبندی کوي څوک یې بریلی کوي څوک یې پنجپیری کوي او بس دا واړه واړه ډنډونه دي او په دې کې ټول عمر کوریږي چې پکې مړ شي. حالان کے اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء نمخ کی طول علم ذکر کری بیائی ویلی دی انما یخشى اللہ من عباده العلماء صرف نحوی ندی ذکر کری یواز تفسیر و حدیث ندی ذکر کری دا خو جاہل وی کم سڑے چه قرآن تناستے او دا زمکی او دا اسمان دا علومنا نا خبر دے قرآن زی پا زی کل نظام شمسی چیڑی
کله قمری چړي. وسخر لكم الشمس والقمر. د تسخیر په حالاتو ته پوهې څنګه مسخر کړی. ته تسخیر کا دیتا وایي چې زه ورته یم چې لمره راشه، یاره شمس تبریز بابا وایي چې لمر ته وایي چې راکوز شه چې زه در باندې غوښه وریته کمه. هو قرآن کې راغلی دی که نه سخر لکم الشمس. نو که دا تسخیر وي نو بیا خو شمس تبریز بابا مسخر کړی و، پیغمبر دپاره مسخر بیا خو هغه نه و مسخر. ته د تسخیر په معنی خو ځان پوی که او دې معنی باندې به ته کله ځان پوهوي چې ته د انګریزۍ د علومو نه خبر وي، ته د ساینس او د ټکنالوژي نه خبر وي. کنې دقسې جاهل به وي ټول عمر به ضربا یضربو، کله به داسې ته وایي کله به یې داسې ته وایي چې پیدا کېږي په اوداسه کې مرې به هم په اوداسه کې. استنجا د جمي داسې ده او د وړي داسې ده، دې نه اخوا به ستا بل څه شی نه وي ویلي. نو الله تعالی فرمایي لا یخلقو ذبابا. مچ ولې ذکر کړی دی؟ د مچ معلومات وکړه ساینس نه چې دا الله په څه خلقت سره پیدا کړی. د ده د سترګو کیفیات وګوره، د ده د سوند کیفیات وګوره، د ده د بوی کیفیات وګوره، د ده شرور وګوره او د دغه خیر کارونه وګوره. ته دې باندې چرته په نیټ کې سرچ وکړه، ته د مچ صرف خلقت وګوره چې دا الله پیدا کړی څنګه شی دی. تا ته پته ولګي چې هاتي نه کېدی شي چې دا لوی شی الله جوړ کړی. د خلقت په اعتبار سره، د کمالاتو په اعتبار سره کېدی شي دا هاتي اگر چې دی وړوکی. نو الله تعالی کم ځای کې کم ټکي استعمالوي. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. یا دا وړوکی مچر دی یا د دې نه هم ورکوټی شی دی یا د دې نه غټ. نو الله فرمایي چې دا تاسو څوک را بلئ، چاته متمه ده یا مړ دی یا ژوند دی، یا لیډر په نامه دی یا د افسر په نامه دی یا د پیغمبر په نامه دی یا د ولی په نامه دی یا د پیر او د شیخ په نامه دی. شرک وی نومونه ورته بلا شی بدل کا. الله شراب حرام کړي دي، انګریز ولګي د 1500 نومونه ورته کېښودل. دا بیر دی، دا سټینک دی، دا کړي چړپړش دی، د ټرینک پلانټ دی. دا نومونو سره خلق غولوي چې نوم خو شراب نه ده، دا خو د خنزیر غوښه نه ده، ریکټریټ دی. الله تعالی وایي چې په هره نامه چی ته چې په هر اعتبار سره چاله آواز کوي، بیا اوازونه هم ظاهري اوازونه، حکمی اوازونه، د زړه درد، د زړه آواز چې کله پتا درد او پتا تکلیف راغې ستا اول سا کې څوک را یادېږي او چاله د اسرا ورځي، دغه ستا الہ دی. نو الله فرمایي دا ته چې چاله هم تمه لرې تدعونا را بللو کې د عبادت او د غلامۍ پهلو پکې دی. ته چې چاته هم غلامي کوي، عبادت کوي، بلنه کوي، لن یخلقو ذبابا. مچ قدرې نشي پیدا کوي. ولو اجتمعوا له، اگر کرا غونډ شي هغې ته. اجماع خو د مسلمانانو ډېر غټ دلیل دی. الله وایي که دوی اجماع وکړي که نه هېڅ څه نشي کولی. اول دلیل جوړوه وروسته ورته آیاتونه لټوه، اول شی جوړوه وروسته والا آیاتونه لټوه. مسلمانانو چې دې قرآن سره کم ظلم کړی دی که بس دا شکر دی چې خلکو په مولایانو طالبانو کې بینی اچولی ده. پخوا زمانو کې زمونږ موریانې دی الله وبخي، زمونږ ستاسو په وړوکوالي زمانه کې که تاسو ته یاد وي چې غوا به بچی وشو، بیا به هغې غوا رودله، غره ته بیا ورسره بچی شړلو، بیا بیا بچی له کوتکوری واچولو. تاسو ته څه وایې؟ کوری؟ دا کوری څوک ته کوتکوری څه شی وایي؟ دا به یې وله اچولی و نو که هغه به ډېر وسوخړېدو را وسوخړېدو هغه مور نه شوه رودلی. ناکام به راغله مازدیګر به دلته ښځو ولوشله. دقسې ملا او طالب ته خلکو دغه کوری اچولی دی. چا د دیوبند کوری اچولی دی، چا د بریل، چا د پنجپیر، چا د جماعت اسلامی، چا د جمعیت علماء اسلام، چا د مسلم لیگ، چا د څه شي چا د څه شي، خو اچولی دی. د خپل ځای نه خپل حد نه علاوه دی پیر او دی نشي خوړی نشي.
کده د لوږې مري کده ډېر د تحقیق شوقین وي دی تحقیق نشي کوي ولې کورې ولا چولی دی چې که زه دا قول وکړمه اهل سنت نه وځمه که دا قول مې وکړو دیوبندیت نه خارج کېږم که دا قول مې وکړو اشاعت نه خارج کېږم که دا خبره مې وکړه پلنکې پیر مې د خپلې مریدۍ نه عاق کوي که دا خبره مې وکړه پلار مې عاق کوي نو دا ټول رکاوټونه دي لہذا دله کورې اچولی شي ټتم نشي کوی اته کاله علم څه له کوي د اردو کتابونه وګوره که زاړې خبرې منل دي نوې خو کولی نه شي نوې چې وکړي منکرې حدیثې نوې چې وکړي پرویزۍ نوې چې وکړي ګمراهۍ نو نوې چې نه کوي نو څه له د زړو خبرو دپاره ولې اته کاله سبق وایي عربي څه له زده کوي الله دې غر که اردو کې د هر څه شته استنجا ښکته او استنجا پورته نو الله فرمایي ولو اجتمعوا له اگر که دوی راغونډ شي هغې ته ټوله دنیا راجمع شي مچ پیدا کولی نشي یو جوړول دي یو پیدا کول دي پیدا کول الله دلته خلق ذکر کړی دی صنعت نه دی ذکر کړی جوړ کړی نن سبا ساینس مچ جوړ کړی دی خو پیدا کولی نشي پیدا کېدل ځان ته شی دي جوړول ځان ته شی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا مزید الله تعالی نور رڼا پې اچوي او ګوره د توحید دپاره دا قانون دی چې د هرې علاقې اعلان د توحید ځان ځان لري یوې علاقې کې پیر پرستی ده نو ته چې کله اعلان د توحید کوي ته به د پیر پرستۍ نه براعت کوي ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله نو د هرې علاقې خپل طاغوت دی که ته یو داسې طاغوت نه انکار کوي چې هغې نه ټوله دنیا کوي خو د علاقې مخصوص طاغوت نه انکار نه کوي ته نه مسلمانېږي نو الله تعالی مستقل د هغوی بېحیثي ذکر کوي او ته به دا ذکر کوي ستا په علاقه کې چې څومره لوی پیر وي باچا صاحب وي شیخ صاحب وي ته به د هغه نوم اخلې او هغه به د دې شي ته خلقو ته متوجه کوي چې دا نشي کوي دا ټپوس ته هیڅ هم نشي کوي وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ که چېرې وتښتوي د دوی نه مچ شیئا څه شی د مچ پیدا کول خو پرېږده که مچ تې څه شی وتښتولو لا یستنقذوه نو نشي خلاصولی هغه منه د مچ نه دا مچ نه دی دا خپل شی هم واپس نشي راغستی دا کم بابا ته ما تاسو ته پرون وی په دې خبره ما پرون وا چې ما درته وی چې اسلام دور جدید اور اس ٹیکنالوجی کا خالق ہے دا اللہ تعالی په دې اعتبار سره مخکې به دا سیزونه محترم وو نو چې کم شی محترم وي غوا محترمه ده هندوانو ته تحقیق پې نشي کوی الله دا ټول سیزونه غیر محترم کړل صرف دا الله ذات محترم شو تحقیق شروع شو نو خلکو سپوږمۍ وپېژندله نمرې وپېژندلو نظام شمسي کنی مخکې خو نمر ته خلکو عبادت کولو تحقیق سپوږمۍ ته عبادت کولو بیا ته میزایل جوړوه او راکټ جوړوه او بیا خیجه په سپوږمۍ باندې بره ودرېږه په خدای څوک بره ودرېږي مخکې قومونو د دغو سیزونو عبادت کولو اسلام دا ټول سیزونه غیر محترم کړه وی چې دا هیڅ شی نه دي محترم بس حق دی او دغه حکم دی کم شی چې محترم کیږي دغه په حکم به د حکم مطابق به محترم کیږي نو چې دا سیزونه د احترام نه راووتل الوهیت درجه ختمه شوه خلکو تحقیق شروع کو سپوږمۍ ته وخته خلکو تحقیق شروع کړل نمر پسې ولګېدل سیارې ناسا ولګېده خلکو قبرونه راوسپړدل پته ولګېده چې د خره جوسه پکې خښه ده خلکو قبرونه خلاص کړل پته ولګېده چې جې دې کې خو سونه پراته ده خلکو قبرونه خلاص کړل پته ولګېده چې دې کې خو بوتان پراته دي تر کم وخته پورې چې دا محترم و خلکو ګوتې نشوې وروړه دا خدای دی خدای څنګه را خلاصوي نو الله فرمایي ضعف الطالب والمطلوب بے وسه دی طالب و مطلوب دواړه طالب چې دا کم سړی ورغلی دی د څلورو پښو خر مړه نه غوښته کوي یا یې وسیله کوي ورته نو الله فرمایي دا خو دی ډېر کمزوری چې دی مړي له ورغلی دی او مطلوب
چې دا کم چاله ورغلی دی کم بابا چې پروت دی هغه د دې نه ډېر کمزوری دی چې مچ نه خپله حلوا نشي خلاصولی. په تیر دور کې وی چې پلنکي بزرگ مزار کې چا دماکه وکړه نو ما یې دا بزرگ چېرته مانځله تلی و که څنګه چې دی ځان د دماکې نه نشي بچ کولی. دا ټوله دنیا پرته دغه وایي چې موږ دی ساتي. زمونږ په دې وطن کې یو مولا و پخوا چې کله عراق باندې حمله شوې وه هغه وی چې هلته امام ابو حنیفه پروت دی وی چې میزایل امریکا ور وشړي وی هغه چې کم دی هلته یسخوبي په شان پروت خلاصېږي نه چې لس ورځې تېرې دی ټول عراقي ونیو. بیا خو سړی وروسته ووایي چې زه غولېدلی وم یا ووایي چې امام ابو حنیفه دې ټایم کې بیت الله له چېرته تلی و طواف یې کولو ځکه چې نن سبا خو مړي هم طوافونه کوي مړي کرکټو ته هم راځي مړي ډېر کارونه کوي نن سبا. ضعف الطالب والمطلوب بے وسد طالب و مطلوب دواړه. اللہ تعالیٰ فرمائی شے خلقا ز ژوندی رب ټول کائنات میں پیدا کړی ستا خدمت ته لکه پرون میں مثال درکړه چې یو سړی ښځه کوي بانګله وله جوړه کړي چمنې اور څه پکې ولګوي نوکران ورته راولي دا به وله روټۍ پخوي دا به وله کپړې انځي دا به ورته لیټونه لګوي دا به وله او دا ښځه ولګي همدې بشتي سره یاري جوړه کړي. ناسې دا ډېره ذلیله ښځه نه ده خدای دې غرقه که دا خو یې تاله نوکران راوستي دي تا هم دې نه خاوند جوړ که. الله تعالیٰ فرمایي دا هر څه مې ستا غلام ګرځولي دي هر څه ستا غلامان دي نمر دی غلام سپوږمی دی غلامه هوا دی غلامه تابع مسخر هر څه مې تاله پیدا کړي دي چې دا ستا خدمت وکړي او ته لاړې د جنډې خدمت ته شروع د بت ته شروع د دربار او د کوټې خدمت دې شروع مړه د څه شي چې شي نو الله تعالیٰ فرمایي ما قدر الله حق قدري مړه تاسو وې زه ونه پېژندم زما قدر م ونه که ښځه دله زه در کوم بچی دله زه در کوم حیا دې زه ساتم دنیا کې داسې شی وښیه الله فرمایي چې زه یې نه کوم بیا دې م زه پرېښیم او تا چې کوم دی کم باورچیان او کم نوکران مې چې درته په بنګله کې ساتلي دي ته هغوی سره یاري شروع کړې ده. څوک قبر نه راتاو دي څوک زنده پیر څوک مرده پیر څوک شیخ صاحب څوک پیر صاحب څوک شیخ القرآن د توحید والا چې څومره په شرک مبتلا دي د توحید والا د شرک د پاره بقاعده شیطان انتظام نومي ورته د توحید یې ښی دی. اوخو یاره چې دې ځای نه وي قرآن خور شوی دی نو بس چې قرآن ته خور شوی دی اوس ته وله سجدې لګوه چې قرآن خور شوی دی اوس هغه ته حق مه وایه چې قرآن خور شوی دی اوس د دې دروغ وایي ته ورته هېڅ مه وایه چې قرآن خور شوی دی اوس د هغه په مخ کې حق مه وایه نو قرآن خو ته خور شوی دی خو ته خو اوس پکې مشرک یې که نه چې ته حق نشې ویلی د الله تعالی صفا خبره نشې بیانولی که د شرک نعره والی کیږي زنده باد ته ورسره چغه وهې ناشنا طریقې سره شیطان ګمراه کول. ما قدر الله نه دی کړی دوی قدر د الله حق قدره مناسب قدر د هغه د الله چې څنګه قدر پکار دی الله څنګه منل پکار دي الله باندې څنګه ایمان راوړل پکار دي. الله فرمایي د خلکو زاغسې ونه منه حقیقت ته نه دی منلی خو چې دا کم خلک خوشحال دي یا یو بل صفتونه چې من کوي نو دا خو هغه چرته دوه فارسی بانو چرته تلا هغه وتی چې تمہارا عجیب گو ما تورا عجیب گویم ویل ته چې لاړ شو ته ما ته حاجي صاحب وایه زه به تا ته حاجي صاحب وایم. د نن زمانې چې دا څومره علما دي د دوی دا پالیسي ده چې یو بل ته به اولیا وایي یاره پلان کې ډېر لوی سړی دی لوی عالم دی محدث دی محدث والته چې هغه سره کینې هغه دی بل نه ناشنا علم ورسره دا دواړه ټپوسان دي خدای که یوم د سړي زوی شته ته ورسره معامله وکړه ته د ده په ځمکه باندې دعوا وکړه ته ترې نه یو چرګوړی ونیسه وایه چې دا چرګوړی زمونږ دی هغه شین چرګوړی دی ګوره ما بله ورځ چا نه اخیستی په ټوکو کې یې ترې ونیسه تاله به یې پته ولګي چې دی څومره مسلمان دی چرګوړي پورې دې ونه وژني راته سره سړی ونه وایي چې معامله د چا سره نه رغلي خو بس اولیا خو دي دوی بقاعده د یو بل د پاره تړون کړی دی چې موږ به د یو بل صفت کوو وایي علماو پسې به بد نه وایه خله کږېږي دا کوم ځای کې راغلي
او کم کتاب کی چې لیکلی دا خدای کتاب دا قرآن کریم چې ان کثیر من الاحبار والرهبان ویلی دي دا احبار و رهبان به ملایان نه وي دا بد خو الله د ملایانو ویلی دي هغه د خره مثال چې ورکړی دی ملا پسې ورکړی الله اکبر عوام انتهایی ناپویا قرآن نه لرې کوه کته پې اچوه ملایم ګوره قرآن نه لرې کړی چې په دې خبره پوه دا پټکی ولې په بخاري او په مسلم په ابو داود تړلی شي په قرآن ولې نشي تړلی په کار دی که نه چې ټولو نه غټه دوره د قرآن د تفسیر وی او په دا قرآن نه ملا لرې ساتي ځکه چې قرآن نه لرې ونه ساتي دا نورې منګړت خبرې پې منلی نه شي د باندې به ټول عمر منګړت خبرې هله مني چې قرآن دې پې نه ویل بس ورته روایاتو کې وایه و به قال حدثنا فلان عایشې عمر 9 کاله و چې واده وه یاره جي ماله دلیل راکه هلکه دا غټ دلیل نه دی چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه تر اوسه پورې یو ملا هم د 9 کالو لور چاله ورنه کړه دا دلیل تاله کافي نه دی او که ته وایې چې نه دا دلیل نه دی خو ستا که لور وي ته ماله راکه د 450 سړی زه یم کنی په دې مجمع کې ډېر زیات موږ به ومنو چې یاره دا روایت صحیح دی تا صحیح منلی دی او که په دا ټوله دنیا کې صرف یوه عایشه رضی الله تعالی عنها د 9 کالو ودوې نور په دنیا کې تعالی مثال نه ملاویږي نو دا څنګه دلیل دی الله اکبر نو الله فرمایي ان الله لقوی عزیز یقینا الله قوت والا دی زورور دی خلقو د ملائکو نه لونه جوړه کړې وي د الله لونه دی وي دا و عبادات هم کوي د ملائکو عبادات دنیا خلقو چا څوک کواکب پرست څوک ملائکه پرست وی چې دا د الله لونه دي نو الله فرمایي نه 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 ان الله یصطفی من الملائکة الله چاڼ کوي غوره کوي استفا ویلی کیږي لټولو ته پښتو کې الله یصطفی الله غوره کوي من الملائکة د ملائکو نه رسولا یعنی دا زما غلامان دي الله وی دا خو زما بندگان دي زه پکې ګورم د پلان کې یاره جي دا د پیغام رسانې دپاره ته دا زما پیغام یو څه پیغمبر له الله فرمایي دا زما لونه نه دي نو دوی سره قدرت شته دا زما غلامان او بندگان دي الله یصطفی من الملائکة الله غوره کوي د ملائکو نه رسلا پیغام رسون کی ومن الناس او د خلقنا انسانانو نه هم څه د انسانانو نه خاص کی انبیاء او رسولان تی جوړ کی څه د ملائکو نه ان الله سمیع یقینا الله هر څاوري بصیر او هر څه ویني یعلم ما بین ایدیهم الله تعالی دا سه ذات ته چې پویږي په حال د په هغه حال بین ایدیهم چې د دوی وړاندې دی و ما خلفهم په حال په هغه حال چې د دوی شا دی د دوی تر شا چې څه دي د دوی د مخې چې څه دي دا الله ته معلوم دي ملائک داسې نه دي چې کني الله ته څه نه دي معلوم ملائکې وروړي یا داسې وي خبرې اطلاع ملائک الله له ورکوي چې الله ته پته نه الله فرمایي د دوی هر څه ماته معلوم دي یعلم ما بین ایدیهم پوهیږي په حال په هغه حال بین ایدیهم چې د دوی وړاندې دی و ما او په هغه حال خلفهم چې دوی تر شا دی و الی الله ترجع الامور خاص الله ته ورګرځول کیږي الامور ټول کارونه الله ته ورځي بس لفظي ترجمه ګورئ دوباره یا ایها الناس و خلقو ضرب مثل بیان شوه د یو مثال فاستمعوا له نغوکی د هغه ته ان الذين يقينا هغه خلق تدعونا شراب لي تاسو من دون الله سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا هچری نشي پیدا کوله مچ ولو اجتمعوا له اگر کرا غون شي هغه تا ټول وان يسلبهم الذباب او کچری وتختوي دوی نامت شيئا شيء لا يستنقذوه نشي خلاص ولا هغه منه د مچنا ضعف الطالب بوسد الطالب والمطلوب ومطلوب ما قدر الله نه کړه دوی قدر د الله حق قدره مناسب قدر ده ان الله لقوي الله قوت والا دی عزیز زورور دی
الله یصطفی اللہ غوره کوي من الملائکت د ملائکنا رسلا پیغام رسون کی ومن الناس او د خلقنا یعنی انسانانونا ان الله سمیع یقینا اللہ ارچاوری بصیر هر چوینی یعلم پویگی و خبردار دے ما پاغا حال بین ایدیہم چدودی اڑان دے دے وما خلفهم او پاغا حال چدودی ترشا دے ویلاللہ و خاص اللہ تترجع الامور ورگرزول کیگی طول کارونا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب زمان طولو گناہونا معاف حاجات شرعیہ زمان طولو پورک یا اللہ چی سوک راغلی دی سوک ناستی چی چه حاجات زڑکی نیولی دی حاجات شرعیہ پورک یا اللہ زمان طولو گناہونا معاف یا اللہ زمان کلے دا قوم پا قرآن و سنت خیستکا یا اللہ قرآن و سنت بغیر دا ملاوٹا دی قوم تا نصیب کا یا اللہ زمان ملک نظام دا قرآن و دا سنت راوالا سمرا ظالمان حکمرانان چی دی دا قرآن و دا سنت مخالف دی رشوت خوار دی او فرعونیان دی متکبر دی عوام اسپکاوے کی رب دا ٹول دا کرسایو نراو غرزوا یا اللہ خو حکمرانان منگتا نصیب کا اللہم ربنا آتنا فی